بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ جل جلالہ دی آیات مبارک کی د متقیانو بیان کی. اللہ فرمایا کسان دی چاہی ایمان روڑی پا غیب سرا او دویم ویقیمون الصلاة او دریم لرا او دریم ومما رزقناهم ينفقون. باز داغی مالوننا چه منگ دی تور کری دی ينفقون داغین خرچ کی. اللہ پاک دری خبری ذکر کری دی، یو ایمان او دوی اعمال ذکر کری دی چه دا پا اعمالو کی اہم اولوی درجے والا اعمال دی. یؤمنون بالغیب یصدقون بالغیب آگئی تصدیق کی پا غیب سر. ایمان ستوی لکھی گی. فسرین فرمائی ایمان دامن نہ دے، ایمان چی سوک روڑی دنیا کے داغ مصیبتون محفوظ شا چکم کافرانو باندے رازی او پا آخرت کی دا عذاب دا جہنم نہ دے محفوظ شا. اصطلاح کی ستوی لکھی گی التصدیق بما علم بالضرور انه من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. التصدیق تصدیق قولی بما دا غشی علم بالضرورہ چی معلوم شوی بالبداہا چی انه دا غشی دا دین دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ندے. التصدیق بما علم بالضرور انه من دین محمد. حاضی بزاوی رحم اللہ فرمائی ومجموعه ثلاثت امور مجموعہ دی دری امور دی. اعتقاد الحق عقیدہ سات الحق دی والاقرار بھی اقرار کے اولی پاغی سر والعمل میں مقتضا عمل نے پا مقتضا داغی بندی. عند جمہور المحدثین والمعتزلة والخوارج پنزدہ جمہور محدثین باندی او پنزدہ معتزلہ و خوارج باندی. دار دریو شیدن مجموعہ دا دیو جنا علماء کرام فرمائی اعمال پا ایمان کے داخل دی. پنزدہ محدثین بانی ہم پنزد معتزلہ بانی ہم پنزد خوارج بانی ہم. خوارج و معتزلہ دیتا اجزائی مقومہ وی پا قوام دا ایمان کی داخل او محدثین و تا اجزائی مکملہ اجزائی محسنہ اجزائی مزینہ وی. متکلمین وی ایمان صرف دا تصدیق نہ عبارت نے اعمال اجزائی مزینہ اجزائی محسنہ دی مکملہ دی او اجزائی مقومہ دی. بہرحال دا محدثین و متکلمین میں اس کے نزاع چکم ایمان کے راغلی دا لفظی دا او د متکلمین او خوارج او معتزله منس کی چکم اختلاف دے دا اختلاف معنوی دے.
بیا قاضی بیضاوی رحم اللہ فرمائی فمن اخل بالاعتقاد وحده فهو منافق چاچ خلل راوست پاقیدہ کے یوازی دے منافق نے ومن اخل بالاقرار فکافر چاچ خلل راوست اقرار کی اقرار باللسان کی دے کافر دے ومن اخل بالعمل ففاسق وفاقا او چاچ خلل راوست فعمل کینو دے فاسق دے اتفاقا وکافر عند الخوارج خوارج وی دے کافر دے خوارج پر ارتکاب د معصیت په کولو د ګناه باندې سړی د ایمان نو بس کافر عند الخوارج کافر دے پنځ د خوارج باندې خارج عن الایمان د ایمان نه خارج دے او غیر داخل فی الكفر عند المعتزله داخل نه په کفر کې پنځ د معتزله وبان نو خوارج وی د ایمان نه خارج دے کفر کې داخل نه چاچی گناہ اکڑا چاچی اعمال پر خور معتزلوی دے ایمان نہ خارج دے خو کفر کے داخل نہ دے منزلہ بین المنزلتین کے لئے او محدثین وی دے ایمان نہ خارج دے کفر کے داخل نہ دے او دا طریقہ دا متکلمین ہم دا بہرحال ويقيمون الصلاة دی ودریم لرا داغی مانا ماتا ستکڑوا یاتون بیا بحقوقها جميعا رات کی پمن بندی تمام حقوق سرح او بیا دا تفسیر جلالین لکلو تفسیر مظہری کی یحافظون حدودها وشرائطها وارکانها وصفاتها الظاہرہ من السنن والآداب والباطنہ من الخشوع والإقبال ومما رزقناهم ومما کی دا من تبعیزی دے باز داغی مالوننا چمونگ دی تورکڑی دی رزقناهم اعطیناهم منگ دی تورکڑی دی ينفقون داغین خرچ کی فسرین فرمائی یا مراد تینا زکاة دے او یا فرمائی تمام انواع د خرچے تینا مراد ينفقون على انفسهم اولا وعلى الاقرباء ثانيا او وعلى الاغيار ثالثا زان باندې خرچ کی اولا اقرباء اهل عیال باندې خرچ کی ثانيا او اغیار باندې خرچ کی ثالثا نو ټول قسمونو تب شامل شي یا ينفقون فی طاعت الله خرچ کی پتا د الله کی تفسیر جلالین دا فرمائی دغه رنگ فرمائی والذین یؤمنون کسان دي چې ایمان وروړي بما انزل الیک پاک کتاب چې نازل شوی تا ته ای القرآن وما انزل من قبلک او پاک کتابونو چې نازل شوی ستانه مخ کی ایت تورات والانجیل وغیرهما تورات او انجیل او نور آسمانی کتابونو باندې هغه باندې ایمان وروړي دیو جنا فسرین فرمائی ایمان بپټول آسمانی کتابونو کہ اگر سلور کتابونو دی کہ داغین علاوه صحائف دی و عمل با قرآن باندې کیږي عمل با قرآن مطابق کیږي وما انزل من قبل کا غ نازل شوی ستانه مخ کی فسرین فرمائی د دین عقیده د ختم نبوت ثابت شو منگوایو پیغمبر السلام اخیرنے نبی نے نرسبل نبی ناراضی قرآن اخیرنے کتاب دینا نرسبل کتاب نازلی کی اللہ ویو ما انزل من قبلک اغا چی نازل شوستان مخ کی من بعد که چرت نشتا چستا نرسبگنی کتاب رازی دا چرت نشتا دا دا ختم نبوت دا عقیدہ دا دی آیات نوم ثابت شوا
او قرآن مقدس کی د مختلف آیتون ثابتیږي. الله فرمایي وما ارسلنا من قبلک، وما ارسلنا من قبلک هغه چې موږ لګیلی ستانه مخ کی، نو من قبلک شتا من بعدک شرط نشت. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک او دغرنګي ولقد ارسلنا من قبلک رسلا مختلف الفاظ سرا، کله یو جمله مخ کی، کله رست یو کلمه مخ کی او کله رست. او دغرنګي وما انزل من قبلک ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك. الله فرمایي وحی کړی شوی تا ته واغی کسانو چې ستانه مخ کیو، او كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك. او دغرنګي الله فرمایي کما كتب على الذين من قبلكم، لکه څنګه چې داروجه پر شو پاغي کسانو باندې ستانه مخ کړي. او سنت من ارسلنا قبلك، نو قبلک اشتاو من بعدک شرط نشت. دین معلومه شو چې پیغمبر السلام اخیرنی نبی نه نرس بل نبی نه راځي. کم کسان چې دعوت نبوت کې نه کافران دي، دعوت هغه باطل نه. او باز روایتو کې راځي یو دیرش کسان به د پیغمبر السلام نرس دعوت نبوت کوي، خدا صرف دعوی باطل دا دا کافران. اللہ فرمائی وبالآخرتی هم یوقنون، فآخرت بانی دی یقین کی. آخرت دا عقیدہ دا بنیادی عقیدہ دا و انقلابی عقیدہ دا. اللہ فرمائی اولئک دا کسان ایل موصوفون بما ذکرہ، آغا کسان چې موصوف دی پاک صفاتو باندې چې کم ذکر شو، علی هدن دی په هدایت دی من ربهم د طرف د رب دین. و اولئک او دغه کسان هم المفلحون، دی کامیاب دی. ایل فائزون بالجنت ناجون من النار، کامیاب دی په جنت سره او خلاصیدون کی دی د جهنم نه. تفسیر جلالین کې فرمایي ایل فائزون بالجنت ناجون من النار. دی پنځو آیتونو کې بیان د منعم علیهم، بیان د مومنانو. الله ورپسې دو آیتونو کې بیان د کافرانو کوي. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. الله فرمایي ان الذين بشکا کسان کفرو چې کفر کړي دي، سواء علیهم برابر خبر دی باندې، انذرتهم کته یری دی لرا، ام لم تنذرهم او کنه یری دی لرا لا یؤمنون ایمان نراوړي. ان الذين كفروا ترکیبی لحاظ سره د الذين كفروا الى اخره دا بدین د پاره اسم شي، او لا یؤمنون دا بول خبر شي. ان حرف د حروف مشبہ بالفعل نا اسم منصوب خبر مرفوع غواړي. ان حرف د حروف مشبہ بالفعل، دا حرفنا دیتا حروف مشبہ بالفعل و فعل سره مشابه دي، هم لفظا او هم معنا. لفظاً فرمائی لکه څنګه چې فعل ثلاثی رباعی او خماسی راځي، درې حرفونه څلور حرفونه پنځه حرفونه راځي. دغه رنګي دا حرفونه دا هم بعض درې دي، بعض څلور حرفونه دي، بعض پنځه حرفونه دي. دغه رنګي لکه څنګه چې فعل کې فرمائی ادغام راځي نو دې کې مراغله، او لکه څنګه چې د فعل په اخر پوری نون قطنی پیوس کی دیر پارا چې اخر د کسرې نه بچ، نور دې په اخر پوری هم نون قطنی پیوس کیږي. اننی او اننی دا ویل کیږي. دغه رنګي مانوي طریقې سره هم دا د فعل سره مشابه. فعل دو شی نه غواړي،
یو مرفوع بل منصوب. مرفوع فاعلی منصوب با مفعول مثلت مثلا، نو داوم یو اسم غواړي بل فعل غواړي. هر کله چې د فعل سره مشابه نو د فعل لپاره دو عملونه، یو عمل اصلي او دویم عمل فرعي. عمل اصلي تقدیم نه مرفوع ده په منصوب باندې، فاعل به مخکې مفعول برستی، دا عمل اصلي فعل تپاتش. عمل فرعي چې هغه تقدیم نه منصوب ده په مرفوع باندې، هغه عمل فرعي دي حروف الورق. نو دی وجنا فرمای اسم منصوبه خبر مرفوع غواړي. اسم دا به منصوبی، نو ان الذين كفروا دا الذين كفروا الى اخره دا ولا اسم او لا يؤمنون فرمای دا ولا خبر ده. هغه کسان کفرو چې کفر کړي نه. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی اثبتوا علی الکفر، دی ثابت دی په کفر باندې. سواء علیهم برابر خبر دی باندې انذرتم کتیر دی لرا ام لم تنذرهم او کنیر دی لرا لا یؤمنون ایمان نروڑی لا یریدون یؤمنو. عبداللہ ابن عباس سے فرمائی ارادہ نلری چې دی ایمان روڑی. لا یؤمنون لا یریدون یؤمنو ارادہ نلری چې دی ایمان روڑی. لعلم اللہ منهم ذالک، تفسیر جلالین کی فرمائی ایمان نروڑی د وجد علم د الله نه دغی د الله په دې باندې علم دی چې وسم ایمان نروڑی رسم ایمان نروڑی. لعلم اللہ منهم ذالک. او بیا فرمائی فلا تطمع فی ایمانهم، اتم مکو په ایمان دلی، ایمان نروڑی نو تم مکو په ایمان دلی. کفر ستوی لکیگی الکفر لغتن ستر النعمت. کفر په لغت کې انا پټول د نعمت دی. فرمائی وفي الشرع انکار ما علم بالضروره مجيء الرسول به. وفي الشرع او په شریعت او اصطلاح کې نه قرآن په اصطلاح کې انکار ما علم بالضروره، انکار دې دا غشنا چې معلومي بالضروره. مجيء الرسول به راتل در رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغیمن. فرمائی کافر تا کافر زکوی چې دا الله عظیم انعامات پټ کړی دي، دا غي نه انکار کړي دي، دا الله عظیم انعامات پټ کړی دي. زکا کافر تا کافر وی. د کفر بیا یو څو قسمونه دي، هغه قسمونه سره ساتي. یو کفر تکذیب دے، کفر تکذیب. وقال الکافرون هذا ساحر کذاب. اللہ فرمائی کافران ہوئی چې پیغمبر علیہ السلام ساحر دے او کذاب دے. دویم کفر استکبار دے، ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ فرمائی ابلیس انکارو کا وکان وصار من الکافرین. کان بمعنی د سارا باندې راځي، یا وکان فی علم الله من الکافرین. دین الله په علم کې د کافرانو نو. فرمائی دریم کفر اعراض دے، والذین کفروا عما انذروا معرضون. هغه کسان چې کفر کړي دي دا غشنا چې دی ورولی شوی دا غي نه اعراض کوونکي دي. کفر اعراض. سلورم کفر ارتیاب دے. اللہ فرمائی انہم فی شک مریب، بے شک دی پا شک کی دی پدا سے شک کی چدا شک پا شک کی غرزون کے لئے. کفری ارتیاب. بنظم فرمائی کفر نفاق دے. ومن الناس من یقول، دیور پسی رکوع کی اللہ دغی کفر نفاق بیان کی. کفر نفاق نو کفر پنځه اقسام دي. کفر تکذیب او دا بیان شوی دی په دغه آیات کې وقال الکافرون هذا ساحر کذاب. کفر استکبار
ابا واستكبر وكان من الكافرين كفر اعراض والذين كفروا عما انذروا معرضون كفر ارتياب انهم كانوا في شك مريب كفر نفاق ومن الناس من يقول ورپسی آیاتونو کی نو کفر نفاق بیان کی اللہ فرمائی لا یؤمنون ایمان نروڑی اول ایمان نروڑی اللہ داغی وجہ بیان کرینا فرمائی ختم اللہ علی قلوبهم اللہ مہر والی داغی پزلون بان وعلى سمعهم داغی پغوگون بان وعلى ابصارهم داغی پسترگو بان غشاوتن پردیدی ولهم عذاب عظیم داغی لپار عذاب عظیم دے نو اللہ وی ختم اللہ علی قلوبهم تبع اللہ علی قلوبهم اللہ مہر والی داغی پزلون بان ختم اللہ کلت اللہ تعبیر کے ختم اللہ سرا کلت تبع اللہ سرا فلا يدخلها خیر دغی جنون تا خیر نہ داخلی وعلى سمعهم داغی پا غگون باندی فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق فلا ينتفعون نپن شاغستے بما يسمعونه من الحق داغینا چکم دی اوری دا حقنا وعلى ابصارهم غشاوت ددی پسترگبان غشاوت غطاء پردیدی غشاوة فلا يبصرون الحق عن نبين حق لرا ولهم عذاب عظيم اللہ فرمائے دید پار عذاب عظیم دے عذاب عظیم عذاب دائم تفسیر جلالین کی فرمائی دائم عذاب دا عذاب دا ٹکیں قرآن مقرس کی فرمائی 324 بار ذکر شو عذاب دا ٹکے قرآن مقرس کی 324 بار ذکر شو او صفات شولکم راغلی دی مختلف آیتونو کی 27 صفات ذکر شوی دلتا اللہ فرمایا عذاب عظیم کلا اللہ فرمایا عذاب شدید سخت عذاب دیں او کل فرمائی مقیم او کل فرمائی ہون عذاب ہون سپکا ان کے عذاب او کل اللہ فرمائی خالدون او یا دخلود اغا عذاب در دیر پر او کل اللہ فرمائی دیر پارا عذابی خزیون د شرمندگی عذاب عذاب بئیس او غلیظ او قریب او غیر مردود او کل صغیر صفت راضی کل ادنا کل اکبر کل عذاب واصب او کل اللہ فرمائے عذاب جہنم او کل جحیم صفت راغلے دے کل حمیم صفت راغلے او کل عذاب سموم فرمائی گرم عذاب عذاب مستقر عذاب واقع او کل فرمائی عذاب علیم عذاب عظیم دغرنگی دا مختلف صفاتی زیب زیبانی ذکر شوی دی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ دَدِيرَ پار عظیم عذاب فرمائی دیبان سوال لازم کہ دا کافرانو دا پارا عذاب عظیم عذاب دائم دا خدای انصاف نہ خلاف اللہ ډیر لوی انصاف کوونکی دی نو عذاب عظیم دا خدای انصاف نہ عذاب دائم دا خدای انصاف نہ خلاف نو جواب بتنا داو کئی کہ دا ظلم نہ دینا عین انصاف دغه مجرم لعذاب دائم ورکو اللہ ظلم نہ دے بلکہ دا عین انصاف
ظلم ستشتوی لکیگی وضع الشیء فی غیر موضعه، وضع الشیء فی غیر موضعه، خودل دیو شری په غیر موضع، نو دا بالا دا انصاف نه خلاف وی چې دا کافران دا الله مملوک نوی، حال لاله که مومنان دی که کافران دی، دا تمام اشیاء دا الله مملوک دی و الله مالک رہے، مالکا چې په خپل مملوک کی هر قسم تصرف کی هغه ته اختیار حاصل لے. نو فرمائی دا ظلم نه دی بلکې دا عین انصاف. دغه رنګي دویم سوال لازم چې دا دوام د عذاب د رحمت خداوندی نه خلاف، عذاب دائم او دوام د عذاب د رحمت خداوندی نه خلاف. نو جواب ته نه داو کی چې مجرم ته سزا ورکول دا عین رحمت، مجرم ته که سزا ملويږي د دنیا نظام بخکل رواني، او که مجرم ته سزا نه ملويږي دار سب درهم برهمي، دار سب ګډوډي، په کوم ځایونو کې چې مجرم ته سزا نشتا، قتلونه شروعي او ظلمونه شروعي، ډاکی شروعي. فرمائی د دنیا نظام درهم برهمی، ندا مجرم تا سزا ورکول دا عین رحمت خداوندی له. او د غرنګي دویم جواب به نه داو کوي. دریم سوال واردی، سوال واردی کی چې د کافرانو کفر محدود دی، هغه ته همیشه د پاره عذاب ورکول دا فرمائی پکار ندی. د کافرانو جرم محدود دے، هغه ته سزا غیر محدود ورکول دا خود جرم نه زیاته نه. کافرانو چې کفر کړي نه نشپیتا ویا تیاسل کاله کړي، عذاب چوته ملويږي دا به همیشه جهنم کې. قران مقدس کې الله عز وجل فرمایي خالدین فیها ابدا، دی باغی کې همیشه. نو دا سزا غیر محدود شو، جرم محدود شو. دینا فسرین مختلف جوابونه کوي چې جرم او سزا کی مساوات په وخت کې ضروری نه ده، چې یو سړی څومره ټیم جرم کړي دی نو هغه عمر عذاب بوله پکاري. جرم او سزا کی مساوات من حیث الوقت دا ضروری نه ده. یو سړی ډاکو کی ګنټه نیمه ګنټه کی سزا چو تور کولی کیږي د عمر قید بندي، او د غرنګي یو سړی قتل کی نو قتل په یو سات کی هغه ته سزا کړه قید بندي کړارسي ډیر وخت ته سزا ور کولی شي. نو جرم او سزا کی مساوات من حیث الوقت ضروری نه رہے. کافر چې کم جرم کړي نه نو داغي جرم سنگین والی طبقه لیکي، چرے د جرم سنگین دے کہ سنگ دے. فرمائی د جرم نوعیت طبقه لیکي هغه شان سزا بور کولی شي. دویم جواب ته مفسرین کوي کافرانو چې کوم کفر کړي نه او کوم جرم کړي نه دا غیر محدود ده. زکا کچری کافر ته مرګ نه راتلی نو ټول عمر به کفر کاو، کسل کالی ک 200 کالی ک 300 کالی عمر وی تمام عمر به کفر کاو. ندل چې کم جرم دی دا غیر محدود دی، مرګ پکې راغی نو محدود دی. نار کلا چې جرم غیر محدود دی نو سزا به تهم غیر محدوده ملوي. دریم جواب ته مفسرین کې کافرانو دا الله د غیر محدود انعاماتو نه انکار کړي. دا الله انعامات غیر محدود دي، د غیر محدود انعاماتو نه انکار کړي دي نو سزا بم هغه ته غیر محدوده ملوي. او سلورم جواب ته مفسرین دا کوي چې د کافرانو د جرم کم سزا دا ادا په طریقې له تاثیر تبعی سره ده. د دې چې کم هغه اسباب دي دا د دې سره مکمل تبعا ملو دي. لکه مفسرین دا غیر پاره مثال پیش کړي د کینسر جراثیم دي دار بدن نه جدا کی، کله مغلوب شي خود بدن نه جدا کیږي نه.
دغرنګي د کفر چې کوم جراثیم دي دار کافرانو بدن کې لا زوال او دایمي دي نو سزا به ورته لا زوال او دایمي ملاوي دغرنګي پنځم جواب مفسرین کوي دار یو تکلیف د پاره یو سببي هغه سبب چې زائل شوی نه دا تکلیف به دغرنګي وي د کافرانو ته چې کوم سزا ملاويږي دا غي سبب کفر دی دا کفر دا غي نه جدا کیږي نه د دې وجنه فرمایي سزا چې کوم ملاويږي دا به همیشه لپاره دا جوابونه اعتراضونه شمس الحق افغانی رحم الله علوم القرآن کی کړي نو فرمایي ولهم عذاب عظیم دا غیر پر عذاب همیشه ده ومن الناس من يقول الله د درې مډلې بیان ورپسې کوي واخر دعوانا الحمدلله